اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم مرګرو، زه محمد عمران نیک او تاسو زما یوټیوب چینل عمران نیک افیشل ګورئ. نن د کم ټاپک حواله چې زمونږ ده هغه د بی ډي الیکشن ده، یعنی بلدیاتي الیکشن. په کومه علاقه کې چې زه موجود یم د تیرو 15 کالو راهیسې دا یو ډیفیکټیو ایریا وه، نه په دې کې د حکومت سره بحال او نه په دې کې د خاصدارو او د خاصدار فورس هغه بحالو. زه چې په دا کوم ځای باندې ولاړ یم دا بارډر دی، دا سړک چې کوم دی د دې نه هغه زما شا طرف ته چې تاسو کوم وینئ دا ډسټرکټ مومند دی او لاندې علاقه چې کومه ده دا ډسټرکټ پېښور سره راځي، د ډیوایډیشن شوی دی. دغې سره سره د الیکشن هلې ځلې شروع دي په دې علاقه کې چې کوم سپین روبي دي، مشران دي، د الیکشن حوالې سره به خبره کوو، د امن او امان حوالې سره به خبره کوو او نوي کم مشران او کم الکان چې الیکشن ته ولاړ دي د هغې سره به خبرې کوو، د هغې هلې ځلو تپوس به کوو. تاسو چې څنګه زما په وروستو باندې دیوال ګورئ او هغه څنګه په دې کې د دې بینرو څه حل دی، داسې د الیکشن هم حل دی او په هر ځای کې هر یو کینډیډیټ خپلو ووټرانو ته ځان رسوي، هغې ته خپل منشور دغه کوي. نو دغه د منشور حوالې سره د دغه خبرو حوالې سره مختلف مشرانو سره ملاقات کوو چې هغې د الیکشن حوالې سره څه وایي، الیکشن څنګه روان دی، بل ترقیاتي کارونه د هغې څه هلې ځلې به یې مخکې څه سوچ به یې د هغې په دې ټولو باندې به خبرې کوو. تاسو ما سره وشئ، ډېره مننه. مرګرو څنګه چې تاسو ته معلومه چې الیکشن حوالې سره زموږ پروګرام دی، په دې کې مونږ یو ورور سره موجود یو، حمیدالله خان نومي دی، د دې سکوټر نشان دی یوت. مونږ د وړوکي کینډیډیټ نه شروع کړله، یوت سیټ ته ولاړ دی، ډېر جذباتي او ډېر پښتونه لګ دی، د دې علاقې د خدمت هم کړی دی، اوس به بیا هم کوي. څنګه حمیدالله؟ جی ښه الحمدلله، ډېره مننه چې تاسو راغلی جي او موږ له مو ټایم راکړو، د دې ستاسو عزت وکړو، مننه. خوشحاله شئ جي. دا راته ووایئ جي چې الیکشن کې تاسو خلکو ته ځان پیش کړلو چې یاره زه ستاسو خدمت دپاره تیار یم، منشور مو څه دی، راتلونکي وخت کې مې اراده څه ده د دې قوم د دې خلکو دپاره څه کول غواړئ؟ جی منشور خو بس زموږ صاحب دی او الله پاک دی وکړي چې دا خلک موږ خوښ کړي انشاءالله او موږ یو معمولي لیډر جوړ کړي انشاءالله. نو موږ به خپل کوشش کوو چې دې خلکو دپاره که خیري داسې هلې ځلې وکړو چې هغوی ته دې نه فایده ورسوي. ډېره مننه جي. نو مخکې ستاسو انشاءالله د منشور حوالې سره چې کوم دغې تاسو قوم ته او دې خلکو ته مخې ته کېدي؟ یاره جی بس انشاءالله زموږ خو کوشش دا دی چې د نوجوان نسل لپاره داسې څه د لوبو اقدامات وکړو چې په هغوی باندې دوی باندې مشغوله جوړه شي او د نشو تماشو او د بدو کارونو نه د دوی مخه راوړي او د دې خلکو دپاره به انشاءالله چې نور هم داسې هلې ځلې کوو د کرپشن باره کې انشاءالله چې هغه به موږ نیسو. د دې خلکو ته لکه ډېر داسې څیزونه راشي که نه چې هغوی دې ته نه میلاویږي، پوه شو. نو انشاءالله چې موږ به خپل پوره کوشش کوو چې صحیح کس ته خپل حق ور ورسوو، د چا حق ونه والی شلي. او فرست ټایم باندې زموږ دیزي کې دا الیکشن کېږي انشاءالله. نو ښه خبره ده، الله پاک دې اوس په خیر باندې داسې یو کس وکړي چې د قوم او د خلکو دپاره خیرخواهي او د دې خلکو خدمت وکړي انشاءالله. ډېره مننه حمیدالله بھائی. انشاءالله راتلونکي وخت کې که الله پاس کړي انشاءالله بیا ملاقات کوو، که پاس هم نه شوله انشاءالله بیا به ملاقات کوو. ډېره مننه جي. السلام علیکم. جی ډېره مننه ستاسو د راتلو، الله مو عزت وکړي. دا چې د بلدیات الیکشن دی او په هغې کې موږ نن موجود یو، راغلي یو د ترکزو د سردار په حجره کې یو. زمونږ د ترکزو ډېر خوب مشر پروفیسر ایاز خان صاحب، د هغې پرزند ډاکټر عارف صاحب هم ولاړ دی، د هغې وراره ملک شکیل احمد خان هم ولاړ دی، مزدور کسان ته ملک شکیل احمد خان ولاړ دی او هغې سره خبرې کوو. د وی سی شالم 5 نه دي ولاړ دي او د دې سره به دا خبرې کوو چې یاره د دې مخکې څه خیال دی، د دې منشور څه دی او د قوم دپاره دې څه ارادې دي. څنګه یې شکیل بھائی؟ الحمدلله شکر دی. شکیل بھائی قوم ته به څه ویل غواړئ راتلونکي وخت کې تاسو څه ارادې دي؟ اول خو ستاسو ډېره مهرباني عمران بھائی چې تاسو راغلی او د قام ته مثال خبره زموږ منشور مخې ته کېدی. نو زموږ منشور خو دا دی هغه واضحه دی چې تېر د تقریبا 15 کالو راهیسې چې موږ دغه قام په خدمت کې لګیا او دوی دپاره هم ځان هم مړ کړه او د ننه پورې موږ په کیسونو کې ککړ یو. بله ورځ زه په خپله باندې یو 2 کیسو کې بری شوم او کیسونه څه هم د دې قام د خاطره کیسونه، ګینې زموږ نور څه حکومت سره خو زموږ څه دغه نشته دی
او بس وجه هم دغه ده او منشور هم دا منشور دی چې ان شاء الله خدمت هم مخکې هم کړی دی او ان شاء الله راتلونکي وخت کې هم زمونږ صرف او صرف د قام د خدمت لپاره دغه دپاره راوتې او خدمت به کوو ان شاء الله د قام. مګرو تاسو ته معلومه ده د پروفیسر ایاز خان صاحب نوم تاسو نه پټ نه دی. د ملک شکیل احمد خان دا اراده ده چې راتلونکي وخت کې د غریب سړي دپاره د دغه دپاره محنت وکړو، هغې ته د هغې حق د هغې په کور راوړو او شکیل به یې که نوره څه خبره کول غواړي. بس نور به موږ څه ویو دغه خبره ده چې خپل ووټو صحیح استعمال کوي. ووټ چې کم دی دا یو امانت دی او امانت به حقدار له ورکوي. چې کم سړی تاسو ته داسې ښکاري که مثال خبره زه درته ښکارم زه د وي سی پنج شاه عالم سره نه ولاړ یم د کسان کونسلر ته او ډاکټر صاحب چې کم دی عارف خان هغه جنرال کونسلر ته ولاړ دی. نو بس ستاسو ووټ دی تاسو سره یو امانت دی. که موږ تر دې لایق ښکارو موږ له یې راکوئ، که بل سړی تر دې لایق ښکاري خو هغه سړي له ووټ ورکوئ چې کم سړی مثال خبره د دې قام دپاره ښیي، د دې خاورې دپاره ښیي چې د دې قام او د دې خاورې خدمت کولی شي. او مثال خبره ستاسو یو حق د حکومت د کور رایستی شي او بیا په صحیح طریقه باندې په تاسو باندې تقسیمولی شي. ماشاءالله چې ډېره ښه خبره ده. دا شکیل احمد خان صاحب او اوس مونږ سره د دې د تره زوی ډېر خوږ مشر حق نواز به موجود دی. هغې د بلدیاتي الیکشن حوالې سره څه وایي، څه د هغې دغه دی هغه تاسو واورئ. حق نواز صاحب څنګه یې؟ بالکل خیر دی. بسم الله الرحمن الرحیم. دا زما د تره زامن دي، یو ډاکټر محمد عریف خان دی، بل شکیل احمد خان دی. دا زما ساکه د تره زامن دي او انشاءالله چې څنګه وایي هغه شانتې به ورسره کوو، تاوان به ورسره کوو، منډه به ورسره وو. موږ دوی سره هر رنګه دغه ته تیار یو. بل زموږ د ماما زوی دی سیار خان، هغه سره به هم خپل تعاون خوب جاري ساتو انشاءالله چې هېڅ قسم دغه به موږ دوی باندې نه راځي انشاءالله چې موږ به سره پوره په پوره امداد کوو. ماشاءالله جی ماشاءالله. دا د پروفیسر احمد خان صاحب کورنۍ ده او ټولو خلکو ته معلومه ده د دې خدمت د دې منډه ترړه د دې قوم دپاره. نن بیا دې قوم ته ځان پیش کړی دی چې مونږ له بیا د خدمت موقره کوي، مونږ خدمت کول غواړو. نور په قام منحصره ده چې قوم د دې سره څه دغه کوي او دې سره څومره انصاف کوي، دا په دې قوم باندې ده. انشاءالله مخکې هم عریف خان صاحب زموږ انتظار کوي، نور کندیډیټان هم زموږ انتظار کوي، هغې سره ملاویږو او د ووټ حوالې سره د دې قوم د پسماندګۍ حوالې سره به هغې سره خبرې کوو. نو مونږ سره اوسئ. حوالې سره پروګرام دی، د ملګري سره خبرې اترې کوو. څنګه یې وروره نوم راته ووایې او د کوم ځای؟ السلام علیکم. نوم خو مې عمران بھائی. اول ستاسو یو جهان مننه چې زمونږ زیات هم تشریف راوړو. نوم مې عبدالجلیل دی، د پروفیسر صاحب وراره یم. او اوس دا کوم الیکشن چې را روان دی نو دې ته والله زمونږ خپل ځاني داسې دغه هم نه وه، ځکه چې پروفیسر صاحب به دا ډېر نه خوښول، الیکشن به هغه ډېر نه خوښو په خپله. خو اوس حالات داسې شو چې بغیر د الیکشن نه زمونږ یو کار نه کېږي. مخکې اخوا دوخوا موږ ته که خپل سر شي الیکشن وګټي، زمونږ د دې علاقې ډېر کارونه داسې دي چې هغې نه موږ نه محرومه پاتې وو. اورې مخکې چې پروفیسر صاحب و که هر څنګه و نو هغه به منډه ترړه هر یو خبره کوله. نو اوس موږ یو د هغه زوی عریف خان ودرولی دی او یو شکیل احمد دی. نو دا دواړه موږ د مشرانو په خوښه باندې الیکشن ته دې ځل ودرول او انشاءالله چې موږ د دې قوم نه دا توقع کوو چې د پروفیسر صاحب کم د قوم له کومه منډه والې کومه دغه یې کړې ده، قرباني ورکړې ده، نو انشاءالله زه د خپل مومند قوم نه ترکزي نه زه دا دغه کومه چې د پروفیسر صاحب زوی ولاړ دی او چې په اتفاق سره هغه سره نن د اوږه په اوږه لاړ شي. اورې او چې هغه د پلار دغه یې په ځای پاتې شي که نه، مطلب دا دی. او به زما نور څه دغه نشته، خواست نشته، خو زه د ټول قوم ته دا خواست کوم چې د پروفیسر صاحب زوی نن ولاړ دی، هغه د ملک د خاورې دپاره ډېره غټه قرباني ورکړې ده او زما دا خواست دی چې انشاءالله عارف خان سره اوږه په اوږه ودرېږي. بالکل جی. تاسو ته څنګه معلومه ده د قوم دپاره خدمت د پروفیسر صاحب د چا نه هم پټ نه دی او نن د قوم نه دا امید لري د دې دا وینه د دې دا خلک چې زمونږ به هم قوم سپورټ کوي. انشاءالله مخکې به هم په روډ باندې ملګرو سره خبرې کوو، د الیکشن حوالې سره به خبرې کوو او تاسو ته به مخې تږدو چې د ملګرو څه ویوز دي، د دې علاقې څه هغه دي، نو مونږ سره اوسئ. ملګرو څنګه چې تاسو ته معلومه ده الیکشن حوالې سره پروګرام دی او د وي سی 7 کینډیډیټ ډاکټر پروان شیر صاحب سره موجود یو په دې ټایم کې
د هغې یو تعلیم یافته شخصیت دی، ډاکټر دی، د خدمت خو یې د چا نه پټ نه دی. په دې موقع باندې د هغې سره خبرې اترې کوو. السلام علیکم ډاکټر صاحب. وعلیکم السلام. الیکشن دی 2021 تاسو چې څنګه خبره وکړه چې مشرانو انکرج کړو، هغه خبره هم راته وکړئ چې تاسو الیکشن ته ودرېږئ. راتلونکي وخت کې ستاسو په منشور کې څه شامل دي، تاسو څه کول غواړئ، هغه خبره هم راته. اول خو ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو راغلئ، موږ له ټایم راکړو. د الیکشن خو 2000 تقریبا 15 کې ما لړو کړی و، د هغې نه دې خوا مطلب ما سټرګل کوو دې خوا چې د علاقې دپاره چې یاره د علاقې خدمت وکړو. یو خدمت خو یې موږ اسیم کوو، خو یو ایکسټرا خدمت هم وکړو. نو د دې د محرومین دي ډېرې زیاتې د هغې مطلب د حل کولو دپاره ما د خدمت ته ملا تړلې ده. د منشور حوالې سره راته خبره وکړئ چې یاره راتلونکي وخت کې زموږ په دې علاقه کې نشي هم کېږي، د هسپتالونو سیسټم هم ویک دی، تاسو چونکې د ډاکټرۍ سره وابسته یې، هغې دپاره به څه دغه کوئ، او د تعلیم حوالې سره خبره وکړئ. څنګه چې تاسو د کرکټ کوئ او هلکان هم د نشو د هغه نه بچ کړي، د هغې حوالې سره خبره راته وکړئ او پوره ډیټیل سره د عوامو ته خپله خبره کېږدي. زما منشور خو اولین دا دی چې د دې علاقې چې مطلب دا دی څومره ځوانان دي چې د هغوی مطلب دا دی زه دغه وکړم، خدمت وکړم، د هغوی د نشو نه اول راواړوم. ځکه چې نن سبا د کمې نشې چې دي او د کومه غټه نشه ده، کومه چې ایس یادېږي، هغه زه په دې ټولو علاقو باندې زیاته تر خوره ده که نه. ما د مخکې نه دا کوشش و چې یاره ما سره کوم ملګري ما سره کوم لوی شوي دي او زما ملګري دي، هغوی به مطلب دا دی چې هغوی ته دا پته لګي ګوري به چې هغوی ما ټول د نشو نه راړولي دي او په ګیم طرف ته مې راړولي دي. بل دلته کې زموږ چې کوم هسپتالونه دي، د هغوی داسې حالات دی چې مطلب د غستنې ورکوي، خو هغې سره هغه سرنج قدرې هم نه وي. دلته موږ چې دې ځای کې موږ د اشملي ما هسپتال چې کوم دلته موږ سره جوخت دی، نو هغې کې موږ د زچا بچا پروګرام هم سیسټم برابر کړو او دلته کې دا سهولیت هم دلته مهیا کړو. بلکې زموږ چې کومې لارې دي دا سیسټم هم برابر کړو. خو اول چې زما کوم صرف منشور دی که هغه زما په تنخواوي کې هغه زه په سوال وي، خو اول شروعات به زه د الله تعالی د کور نه اچوم او په هغې نه به زه خپل شروعات کوم. بیا په علاقه کې به یو لومبی اعلان به زما پس اعلان دا وي چې زه به په دې علاقه باندې دا کم چپس چې په دوکانونو کې خرڅېږي دا بندوم. دویم مطلب دا دی چې دلته کې کم ځوانان چې دي د هغوی به د سپورټ چې کم زما ملګري دي، نو هغوی خو دې دا تزیری ورکوم چې سپورټ لپاره خو به زه ډېر څه کوم. او دا زما ملګري چې کوم دي د سپورټ زما چې کوم ټیم دی خپل، او د دې علاقې چې کوم خپل ټیم دی هغې له به خپل نوم ورکوم. او دا سره زه واده کوم چې انشاءالله تاسو 10 میچه کې لا وهئ نو 10 میچه کې به ستاسو 10 مختلف وردین انشاءالله. ماشاءالله. د دې سره مختلف کله چې څوک الیکشن ته ودرېږي نو په هغې کې بیا د خلکو اختلافات ډېر زیات شي، ځکه چې په دې وړو الیکشنو کې خلک په دغه کې موجود وي، په کوڅو او په هر ځای کې ولاړ وي. نو دې هم یو میسیج ورکوي چې یاره دا الیکشن چې کوم دی دا هم لکه څنګه چې کرکټ پارټ آف لایف دی او دغه نو پر امن اوسېدل پکار دي. په دې هم یو میسیج نو دا خو دغسې یو مثال دی لکه د کرکټ د گیم مطلب مختلف ټیمان دي راځي او یو میچ لړوهي دي کې به خامخا یو کامیابیږي او نور به پاتې کېږي. نو که یو سړی پاتې شي نو دا نه ده چې هغه مطلب دغه شي، هغه به تجربه به وشي. ټیک ته الیکشن به پیل کې خو د هغه به ایکسپیرینس وشي، راتلونکي وخت دپاره بیا دپاره به ښه تیاری کوي او سیټ به شي هغې ته انشاءالله. ټول چې کوم څوک ولاړ دي هغه زموږ وروڼه دي، جانان دي، هغوی دومره ښه خلک دي، ټول سره زموږ ډېر ښه تعلق دی. ټول د خدمت لپاره راوتي او دې خلکو له ما مطلب دا دی 20 کاله خدمت کړی دی او نن پرې امید لرم چې دا ځل پرې زما کې خدمت راغلی دی انشاءالله چې دوی ما سره ښه پوره مرسته کوي. او کوم خلک چې ما سره مرسته کوي څومره مینه کوي نو هغوی ته زه دواړه لاسي سلام کوم. خپله نښه ووایئ او خپل ویلیج کونسل ووایئ. زموږ ویلیج کونسل اقرب ډاک 7 VC 7 ترکزی 32 دی او زما نشان چې کوم دی ترماس دی. ملګرو څنګه چې تاسو وکتل ډاکټر پهلوان شیر خپل وایي چې یاره ما خپل ځان خلکو ته ایښی دی که زما خدمت هغې ته درکار وي. بل یو سوال مې دا دی چې ستاسو د فنډونو حوالې سره او که دې علاقې ته فنډ کم میلاوېدو یا دغه نو هغه هم دا خبره دې قوم ته کېدی تاسو چې د فنډ حوالې سره تاسو څه رایه ده؟ دا خو ډېر ښه سوال وکړو. د فنډ استعمال طریقه به انشاءالله چې زما د ټولو سیاسي خلکو نه مختلف وي. اول چې فنډ ماته میلاو شي نو زه به دا ټول مشران را غونډوم او بیا به هغې سره چې کوم علما دي، کم حافظان قرآن دي او کم د جماعت امامان صاحبان دي، دا به ټول ما سره ناست دي او هغوی به خپلو کې هغوی له یو کمیټي سازي، هغوی به یو مشر جوړوي او په هغې باندې به مشوره کوي. کله چې مشوره وکړي او کومه لار کوم ځای کې فنډ استعمالولي
نو زه به هغوی اول ځان سره بوزم علما مطلب دا دی او امامان حافظان صاحبان د هغه ځای کې به موږ اول د قرآن پاک ختم کوو د هغې نه بعد به دعا کوو او بیا به د هغې نه بعد موږ په هغه کار باندې شروع اچوو وی سی کینډیډیټ چې کوم دی امیدوار دی د یوت هغې سره خبرې کوو اول خو راته خپل نوم ووایه زما آصف خان نوم دی او زه د وی سی پور نه کینډیډیټ یم د پاکستان تحریک انصاف یوت کونسلر سیټ باندې جی معلومه خبره چې دغه دی خو بیا هم تاسو د قوم ته ځان ښې دی د هغې خپل منشور حوالې سره خبره وکړئ زمونږ خو انشاءالله را روان وخت کې دا دغه دی چې زه چونکې یوت کونسلر یم نو زه د یوت لپاره نمایندګي کوم نو انشاءالله زمونږ خو فلحال اوس د الیکشن حوالې سره هلې ځلې شروع دي او پیله دی الله پاک د الیکشن په خیر باندې وکړي نو د الیکشن نه پس چې کوم دی انشاءالله د یوت حوالې سره به زموږ اکټیویټي شروع کیږي نو انشاءالله چې څنګه زه خپل مشرانو سره میلاو شم او موږ میټینګز وکړو نو بیا به د هغوی په دغه باندې موږ پوه شو چې انشاءالله موږ په دې اضلاع کې کوم چې مرج ایریا ده کوم چې داسې اضلاع ده چې دا چې کوم دی مختلفو حالاتو کې چې کوم دی د دهشتګردۍ او د ډېرو مصیبتونو سره مخ ایریا وه نو د دې ځای کې چې کوم د ډېرې مسلې ډېرې ستونزې دي نو د هغې حوالې سره منګه چې کوم دی اوس داسې سهالې ځلې فلحال نشو شروع کولی څنګه چې موږ ته خپل مشران ووایي او څنګه چې د هغوی منشور وي انشاءالله د هغې مطابق باندې به مخکې موږ بیا کار شروع کوو ایجوکیشن هم کمزوری دی صحت په دې علاقه هم کمزوری دی او د یو وبا نشه آیس هم راغلی ده د هغې حوالې سره به ستاسو د پارټۍ ستاسو او د ملګرو تاسو سره چې کوم ټیم دی د هغې هم تعریف وکړئ منګه چې کوم دی انشاءالله د پاکستان تحریک انصاف چې څومره ملګري دي دوی به چې کوم دی د نشې خلاف او د څومره بدوانۍ یعنی داسې هغه کارونه چې هغه زموږ د معاشرې دپاره ناسور ګرځي د هغې به موږ پوره مزاحمت کوو او انشاءالله د هغې دپاره موږ داسې لایحې عمل داسې طریقه کار به موږ د هغې دپاره وضع کوو چې هغه به د ډېر ټایمه پورې وي هغه به داسې کار نه وي چې ګنې هغه به یو تیز کار وي بلکې هغه به د معاشرې دپاره د ټیکولو دپاره به یو سلو کار وي او دا به چې کوم دی ټایم اخلي هر څومره چې زموږ معاشرې ته چې څومره غلط عناصر راننوتي دي د دې د ختمولو لپاره به هر قسمه اقدامات کیږي خو دا چې کوم دی اقدام نه کیږي دا به ټایم اخلي نو وخت سره به انشاءالله دا ټولې څومره مسلې چې دي په دې باندې به موږ غور کوو په دې به موږ فکر کوو او د دې د ختمولو به هر هغه ممکن کوشش کوو چې انشاءالله دا ټولې مسلې زموږ په معاشره کې ختم شي تاسو سره چې پینل کې کم کسان دي د هغې نومونه والے د هغې نشان خو بیټ دی دا ټولو خلکو ته معلومه ده ستاسو د کونسلر چې کوم دی جرنل کونسلر د هغې خبره تاسو وکړئ نو انشاءالله پروګرام زموږ چې کوم د تحصیل چیرمین دی د لوور مومند هغه نوید احمد صاحب دی ملک نوید احمد صاحب د هغه انتخابي نشان چې کوم دی بیټ دی او بل زموږ ملګری دی نوید الله بای چې هغه د ان سی کاغون نه جنرال کونسلر دی د هغه انتخابي نشان هم بیټ دی او زموږ په وی سی کې چې کوم جنرال کونسلر دی محمد نصیر د هغه انتخابي نشان هم چې کوم دی بیټ دی او زما زه چې کوم دی یوت کونسلر دپاره یم نو زما انتخابي نشان چې کوم دی د کرکټ ویکټ دي او موږ سره چې کومه زنانه خاتون کونسلر ده د هغې انتخابي نشان چې کوم دی سلی مشین دی یعنې د ګنډلو مشین دی ډیره مننه جی دا زمونږ د ملګري دي د الیکشن ته ولاړ دي تاسو ته ځان ښې دی تاسو په دې باندې بھرپور اعتماد کولی شئ او دې تاسو ته خپل وړوکی غونته منشور ویلی نورو کسانو سره هم ملاویږو او تاسو ته د هغې خبرې هم مخې تږدو ډیره مننه جی ډیره مهرباني ډیره مننه چې تاسو موږ له وخت راکړو په دې انشاءالله اوس ډیره مننه السلام علیکم ملګرو اوس زه آزاد امیدوار عرب شاه صاحب سره ولاړ یم دی د وی سی 4 کینډیډیټ دي او دې سره به خبرې اترې کوو عرب شاه صاحب هم ډېر ښکلي مشران ډېر پایداره خلک ډېر نډر او بېباکه خلک دي عرب شاه صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جی تاسو ډېره مهرباني تاسو قیمتي وخت موږ له راکړو تاسو ډېره مهرباني جی ډېره مننه جی عرب شاه صاحب دا راته ووایه چې الیکشن ته ولاړ یې راتلونکي د نوجوان نسل دپاره هم څه اراده ده دغه خپل منشور راته یو قسم له پیش کړي جی الحمدلله موږ خو د وی سی پور نه ولاړو د مټین او دې کې چې کوم دی لکه زموږ منشور دا دی لکه د قوم خدمت کول او هغې سره مطلب څنګه چې لکه تاسو ته معلومه ده چې زموږ په دې علاقه باندې زیاته مسله د بجلۍ د روډونو د اسپتالونو او د تعلیمي لحاظ سره یعنې زموږ د علاقه ډېره پسمانده پاتې شوې ده په دغه وجه باندې موږ په ټول مطابقه طور باندې زموږ چې کوم قوم زموږ خپل خلکو نو هغوی زه منتخب کړم دې دپاره د جرنل کونسلر دپاره آزاد امیدوار په طور باندې
نو ان شاء الله العزیز که الله تعالی کړی خیر او موږ پاس شولو په دې کې د قوم په دغه باندې په شراکت او په مهنت سره او موږ سره ټول الحمدلله تړون هم کړی په دې خبره باندې چې موږ ټول تاسو سره په اتفاق باندې یو. نو ان شاء الله د دوی اتفاق او د اتحاد په وجه باندې که الله تعالی موږ پاس کړلو نو دې قوم دپاره به ان شاء الله زموږ خدمت 24 غنټې لکه دا نه چې مطلب موږ پټ پناه مطلب کار کوو. او د هغې نه علاوه د حکومت د طرفه چې کوم فنډ مطلب منظورېږي دا کېږي نو هغې کې به انشاءالله د ټول قوم په مخامخ باندې یعنې موږ به دا د دې فنډ په صحیح طریقې باندې د هغې استعمال کوو. دې کې مین مسله څه شي ده بله چې لاول د اسپتال ځکه زموږ خلکو چې مطلب بیمار شي نو د شپې پیشاب ورته او 400 او مطلب شفقه درته تګي نو موږ خلکو ته ډېر غټ مشکلات دي دې باره کې. نو لاول د دې نه دویم پوینټ چې کوم دی زموږ د لارو کوڅو هغه انتهایي ډېر بره حال دی ځکه دې نه مخکې زموږ ډېر مطلب مشران نرس شوي دي خو لکه چا په دې باندې نه د حکومت د سیډه څخه ور شوی دی او نه اوسه پورې چېرته په دې باندې کار مدرب شوی مطلب. نو موږ وایو چې دې کې کم کسان موږ سره کوم خلک مطابقه طور باندې زه منتخب کړم انشاءالله والعزیز د هغوی سره او ټول څومره زموږ د علاقه چې ده مطلب څومره پسمانده علاقه ده د هغې سره موږ ترقي یافته کارونه څومره چې راځي نو دې قوم په مخامخ به انشاءالله او د هغوی به یو روپۍ د هغوی په یو ځای باندې انشاءالله لګېږي. او تعلیمي لحاظ سره چې کم دی زموږ خلک ډېر زیات پاتې شو باقي نور خلکو ته چې وګورئ هغوی ډېر ایډوانس او ډیولپمنټ خلک راغلی شولو په وجه د دې چې مطلب د پاکستان د جوړېدو نه ونیسه تر اوسه پورې دا خو فسټ ټایم دلته خبره بلدیاتي الیکشن شو نو په دغه وجه باندې موږ ویل موږ به مطلب یو غونډه وکړله او بیا موږ منتخب شولو. نو الحمدلله که زندگی وه او پاتې شو انشاءالله نو موږ به مخکې ترقي یافته کارونه انشاءالله د خلکو سره کوو. ډېره مننه جي ربشاه صاحب دا راته ووایه چې هلکان دلته نشې تماشې کوي د هغې حوالې سره که تاسو سره څه دغه وي نو هغه هم راته ووایي حکومت سره هم د مرستې خبره راته وکړئ. یاره جي د دې الیکشن نه مخکې زموږ دا ارادې وې د خلکو سره موږ دا لیدلي مطلب په دې حوش علاقو کې دا زیاتره د ایس نن سبا ډېر عام شوي دي په دې نوي نسل کې. نو موږ دا غواړو چې موږ ټول مطلب چې بالفرض که یوازې نه د ټولو مطلب یو حق جوړېږي یو اجتماعي مسله ده چې مطلب موږ ټول راپاڅېږو په دې باره کې او د دې خلاف یو مهم شروع وکړو انشاءالله. او چې کوم مطلب نشو کې مبتلا دي دوی اسپتالونو ته بوتلی کړو د هغوی علاج भरपूर طریقې سره وشي انشاءالله د خدای پاک له صحت ورکړي دا زموږ منشور دی انشاءالله او په دې به موږ کلک ولاړو قایم به انشاءالله په دې خبره باندې. ډېره مننه جي ربشاه صاحب چې څنګه ویلې که چېرې قوم په موږ باندې اعتماد وکړلو نو د قوم دپاره ما سره د دې هم خبرې وشولې ډېر غټ دغه دی خوب دی ډېر ارمان دی. الیکشن جي په هر ځایونو کې کېږي او زما چې کوم کندیډیټان دي زموږ ټول وروڼه دي څه ملګري پاتې شول څه کمپین باندې تللي موږ کوڅې ته ورغلو نو هغې دې هم نمایند کوي څوک چې رابطه کړي انشاءالله زه به په سکرین باندې خپل نمبر پرېږدم. دا زما علاقه وه په ما باندې د دې ملګرو دا حق و چې زه خپل طرف نه یو اواز خلکو ته ورسوم. د اواز دپاره ما کوشش وکړلو په دې وړوکي مایک باندې په دې وړوکي کیمرا باندې خو ټولو ملګرو ته دا خواست دی او د ټولو ملګرو ته دا هغه دی چې الیکشن وکوي भरपूर ټول خلک راوځي اوټ واچوي خلک کامیاب کوي او د خپل علاقه ترقي یافته کوي. که چا الیکشن وګټلو هغې ته مبارکي ورکوي چې کم خلک وبایللو هغې د نور هم محنت وکړي او قوم ته د خپل یو هغه مخې ته کېدي چې راتلونکي وخت کې هغې ته قوم متوجه شي. زه به په دې باندې خپله خبره ختموم چې پرامن اوسئ ښاد اوسئ آباد اوسئ. ربشاه صاحب نور څه ویل غواړئ؟ زه غټه شکریه زما د سپینګیري چې کوم ما سره دي کوم مشران زما د علاقې الحمدلله ما سره په دې کې کمپین کې ګرځي او کور په کور باندې دا وایي دا زموږ د ټولو مشترکه یو عمل یو مهم شروع کړی دی. زه د ټولو مشرانو د ټولو سپینګیرو د زړه د کومې نه شکریه ادا کوم ډېره شکریه ادا کوم او الله تعالی ستاسو مې عزت وکړي تاسو مطلب قیمتي وخت موږ راکو ډېره مهرباني جي. خوشحاله اوسئ آباد اوسئ. نو پرامنه طریقې سره الیکشن وکړئ په خوشحالۍ وکړئ. زه ستاسو نه اجازت غواړم ستاسو کوربه محمد عمران. زما د چینل نوم دی عمران نیک آفیشل. تاسو لایک کړئ سبسکرایب کړئ انشاءالله د علاقې ستونزې د علاقې مسلې نورو هم حوالې سره تاسو په چینل باندې وګورئ. زما ویډیوز موجود دي او انشاءالله چې څوک رابطه کول غواړي
زما سرویسز باغی ته اني ټایم موجود وي. ډیره مننه. السلام علیکم.